کتونکو د 12 کالو د ماشومې خاوند ده هغه دلخه هغه معلوم دی بابا د دوی واده او هغه واده چې کوم دی نو د تنګي پولیس ته پته چې اطلاع وکړله او تاله ترغو شو جنګ روان و ډولۍ وه ډېر زبردست پروګرام و ګرانو کتونکو په دغه اتکړو کې دی خل به څه وي داسې یوه خپه په قبر کې ده او بابا چې کوم دی نو واده کو ګرانو کتونکو لږې خبرې ترې په دې باندې کوو چې د سره هغه نکاح خوان ملا هم ګیر کړی دی وایي ملا ته هم سلام ملا یې ځان سره د ورمړو نه راوستی و ګرانو کتونکو دا د مظفر خان یو ډېر لوی کامیابي ده د هغې خلکو دپاره چې خپلې بچیانې خرڅوي د هغې خلکو دپاره چې دلالي کوي د هغې خلکو دپاره چې د دوی په سر باندې پیسې اخلي تاسو دا بوډا ولیده بوډا دې جرم ته جرم اړ وایي نه بوډا وایي ما پیسې ورکړي دي نو بیا قانون شته دی او په دې باندې زه مظفر خان ته خیرای تحسین پیش کوم او د تنګي پولیس بیا ډي پی او 400 اوله باقاعده سرټیفیکیټ اعلان وکړو دا د سرټیفیکیټ حقدار دی اس پی انویسټیګیشن احسان شاه صاحب په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دی 400 سره تعلق دی ګرانو کتونکو لږ پس منظر د تخایو چې اس ایچ او صاحب طرف ته وځو اس ایچ او صاحب په دې باندې خبرې اترې کوي او بیا پرې راځو څو خبرې سره شریکو موږ سره اوسئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مهرباني ډیره مننه ادب خان بھائی چې تاسو تکلیف وکوراله یاره دا خو سحر تقریبا داسې 11 بجې په سم تنګي یا مخکې یا وروستو څه اطلاع میلو شو چې یاره داسې په زیارت کلي کې یو ضعیف پلو مرکز دی او هغه ته یو کم عمره جینۍ واده کېږي د پیسو په لالچ باندې خیر چې هغه سپاټ ته تلون د زیارت کلي سره دوی من ګاډي کې دغه کړل لیډیز کانسټیبل را سره وم د دې بابا نه موږ تپوس وکړو نو هغه بالکل هغه خو دې ته جرم نه وایي هغه خو کلیر لګیا دی بیا موږ د افسرانو په نوټس کې راوستل او هغه ویل چې بالکل دا جرم دی اف ای آر ورکړئ بیا موږ پراپر اف ای آر ورکړه دا که تاسو ته ښکاري چې ارسټ دی لاک اپ کې بند دی د جینۍ پلار هم ملزم دی ځکه چې هغه خپله لور د رقم په لالچ باندې 5 لاک دی یا زیاتې دی یا کمې دی خو دوی 5 لاک یادوي چې د هغې په رقم باندې ماته دا جینۍ د واده لپاره میلو شوه چونکې دا جینۍ کم عمره ده زیات نه زیات 12-13 سال ایج د دې ظاهریږي د لیډیز کانسټیبل ساته سره دغه د ډاکټر کار دی خو چې موږ کوم خپل هغه د زنانه په خپل ابزرویشن وکړو هغې چې د 12-13 سال ایج ده نو یو خو دا جرم دی لکه کم عمر ځکه چې په اسلام کې کوم راغلی دی نو هغه عاقل او بالغ یادوي صرف بالغ نه یادوي عاقل به سره وایي نو عاقل چې کوم دی نو هغه 18 پلس چې کوم زموږ دغه نو چې 18 سال ایج کې نو هغه عاقل ویل کېږي هم که هغه ټیک وي که هغه پاتر العقل نه یا نور څه نه چې سم سوچ سمج ساتي او 18 سال ایج نه ابو وي نو هغه ته موږ عاقل ویلی شو قانون متعاقل وي چونکې د 13 سال د نو یو خو دا عاقله نه ده کېدای شي مور پلار څه لالچ ورکړي څه خبرې اترې ورته کړي د مور پلار په هغې لالچ کې راغلي وي یا مطلب دا د مور پلار د خفګان په خاطره او هغې د سیس ته غاړه ایښې وي خو چونکې قانوني جرم دی د چایلډ پروټیکشن ایکټ لاندې دا جرم دی د یو کم عمر جینۍ واده کول هغې کې دا موږ ارس کړی دی جینۍ خو چې کوم دی نو پراپر عدالت ته پیش شوه سړی موږ سره لاک اپ کې دی تفتیش لا شروع دی دوی سره یو پیش امام صاحب هم دی چې هغه هم د دغې اورمړو دی د دلها موږ ورته دلها یاد کړو د حبیب خان ولد غلام حبیب نامه ده د پېښور اورمړو اوسېدونکی دی پیش امام صاحب ورسره هم دا هغه ځای دی دا دوه په دوه راغلي دي نه ورسره زنانه شته نه ورسره نارینه شته او دلته کې دی هغه میرج کوي او بیا روان دی نو که چېرې دا خبره ښکاره وي او په دې کې لالچ نه وي نو واده خو عمر له د مخکې نه تړلی کېږي او هغې ته نیټه کېښودلې کېږي او زنانه او ماشومان او غټو خپل خپلوان راځي خو دا رده ځان له راتګ مولا ځان سره د هغه ځای نه راوستل دلته کې بیا یو پرای کس چې لکه د هغه جان پهچان د سره نشته او دې دلته کې مطلب دا هغه سره رشته کوي بیا رشته داسې کس سره کوي داسې انسان سره کوي چې هغه د نوسۍ برابر ده بلکې د نوسۍ نه به هم کشره وي چې دا د 75 پلس ایج دی
نو په داسې ایج کې مطلب دا دی د 75 سال کس چې کوم دی نو د 13 سال جنۍ سره واده کوي نو د قانون مناسبت سره دا د جنۍ سره ظلم دی دا په دې یو تشدد دی او یو نفسیاتي بیمار ټهراوېدل دی نو جرم دی خو د جرم خلاف لګیا یو هر قسم جرم به نیسو خو دا یو نیم جرم چې کوم دی دا پکې یو انوکه انداز سره لکه څنګه چې دا دی د جنۍ مور پلار د جنۍ پلار خو روپوش دی البته مور یې وختي راغلی وه خو چونکې هغه زنانه ذات و د هغې خلاف څه الیګیشن هم نه هغه وایي چېرې زموږ خو غربت دی او دارې او دارې او دارې ای هم د بره ځای خلک دي میبي چې دا د دوی یو خانداني رواج وي په لور باندې پیسې اخیستل هغې ته خو دا جرم نه دی خو چونکې قانون جرم دی قانوني جرم دی یار دی کې خو دفات مختلف ولګېدل 310 اے ولګېده پی پی سی تعزیرات پاکستان او 3739 چایلډ پروټیکشن ایکټ لاندې دې خلاف دا جرم دی اوس باقي موږ به تفتیش کوو 310 اے پی پی سی 3739 چایلډ پروټیکشن ایکټ سی پی اے ورته وایي چایلډ پروټیکشن ایکټ د دې لاندې دا جرم دی تفتیش پکې لا شروع دی په دې کې چې نور کوم خلک میلو وي که د ده پلار خو سره الریډي ډایرکټ ملزم دی ځکه چې دا اکیوز چې کوم ارسټ دی د دې پلار یادوي بل څوک ورسره نه یادوي چې یا تره یا ماما وغیره وغیره نو سرېدس خو یې پلار ملزم دی او دا دلها ملزم دی باقي تفتیش به کېږي چې څونه ملزمان دي کې د ده ماما پکې شریک د ده تره پکې شریک د ده تره دوی پکې شریک میبي څوک دلال هم کیدی شي زیاتره دی کې دلالان هم وي نو انشاءالله د داسې جرم نه به که خیري دا تنګې چې څونه پورې زمونږ وس وي بلکې د وس نه سیوا انشاءالله د داسې مسلو نه به دا تنګې که خیري پاکو او زه د دې میډیا په ذریعه باندې د خلکو ته یو درخواست هم کوم زه خو بار بار دلته کې موږ میټینګونه هم راکال کو په هغې کې هم دا مشران خبرو زمونږ یو میټینګ کړی دی چې هغې کې موږ پی ایل سی کوم لیزان کمیټۍ والا مشران چې دي هغې هم کال کړي وو د علاقې معززین شو علما کرام هم پکې هم راوستي وو د ډي پي او صاحب کوم چې وایي علما کرام دې پکې خامخا وي د هرې چوکۍ د حدودو نه موږ کم سے کم 5 علما کرام داسې ګنډېرې جیندې مونډا د تانې په جوریزډکشن کې نو موږ پکې دغه علما صاحبان هم راوستو هغوی ته موږ دا نصیحت هم وکړو نصیحت خو خیر علماو ته نشي کېدی خو یو خبره مو ته ذهن کې راوسته چې په دې تنګي سرکل باندې خاص کر د هوایي فایرنګ په دې ودونو کې د کم تماشې چې کېږي د اخلاقو نه ګیره هوا د دې دپاره خاص کر د سود دپاره د سود دپاره هم لګیا یو ډېر تیزۍ سره دا هم د معاشرې یو ډېر مین ناسور دی خو چونکې دلته کې موږ خلک راکالم کو ایو ته یکدم چې کم دی نو بیا هغه د قرض د لیندین او یا د پراپرټۍ شکل ورکړي کم چې کمپلیننټ دی نه هغه ته بیا دغه رنګ ورکړي منشیات پروشان دي په خلکو کې دا اویرنس پیدا کړي چې بھئی تاسو کم از کم د دې خلکو نه نفرت وکړئ پولیس سره ودرېږئ په یو پیج باندې ودرېږئ که چېرې د تنګي پولیس هغه زمانه واخلې تر د ګیټ د سنتري پورې که چا د منشیات پروش په ځای کې ولیده چا د منشیات پروش نه څه مدد وغوښته یا د یو منشیات پروش سره جرم ګیر شو او د ارست نه کو نو کم از کم به حیثیت یې څه چو ماله پکار دی چې زه بستره والا موزم چې هغې کې افسرانو ته ججک مخصوص نه چې زه خپله بیا ځم اسی چو صدی کې واقعه کې تاسو ته اطلاع ملو شوه لکه د پولیس د ولس د بغیر سم نشي کولی تاسو انفارمیشن نه وي نو دې واقعیت ته نشو رسېدی یو ماشوم ژوند هم بچ کړ نو هغې خلکو ته څه میسج ورکوي په داسې ډېرو محلو کې داسې یو واقعیت داسې ډېرې ماشومان چې نږدې واده شو علم خان بھائی دا خو زه هر چاته وایم دا زما په تنګي دویم پیریډ دی په تنګي کې هر پولیس افسر لا خو مې به چې خلک په پہچان پکې کوي دغه وایي ما ته په دې تنګي کې د دې تنګي معزز او شریف خلک معزز او شریف خلک ما ته انفارمیشن کوي دا نه د هر یو څیز چې به څه چو صاحب دې کې دا شو دې کې دا شو دې کې دا الکه هغه داسې خلک چې د 107 چاته کار نه راځي خو سپینګری خو سو مسوله والا خلک دا نه چې بیٹ کریکټر خلک یا بل وغیرہ وغیرہ سم خلک د دې موږ ته یو انفارمیشن وشو او زه خو به ته د میډیا په ذریعه دغه ویم چې خدای پاک دې دغه نه په امن کې وساتي او دغه شانتې لکه میسج ورکول او بیا پولیس له تګ دا ډېر خلک اکثر میسج ورکړي پولیس لاړ شي هغه کار نه وي یا هغه په یو بدنیتۍ باندې مشتمل وي هغې کې د هغه څه خپل لالش وي نه دا خو خاص د الله د رضا دپاره
انفارمیشن او په هغه انفارمیشن باندې لاړو هغه انفارمیشن 100% کریکټ وخته 100% کریکټ وخته چې هغه د میډیا د کیمرې د سترګې باندې دی د یو ماشوم نه داسې به د ډېرو ماشومانو ژوند سره بچي دا خو د یوې ماشومې سره وشو دا به یو تسلسل روانو کې سره په داسې په جرمونو باندې موږ نظر پوشي کوو لکه موږ اګنور کوو نو د دې نه دا سره موږ ته ظاهري د یو کم عمر جنې واده جرم ښکاري خو دا د یو وخت خبره نه ده دا دلهې ته وګوره د هغه یو خپه په قبر کې د یو بهر ده هغه د نوسۍ برابر د زنانې سره چې کوم دی نو هغه واده کوي نو آیا د دې به وروستو نتیجه څه راوځي ډېر غلط نظریه به راځي بلکې د دې ماشومې ژوند څه شو دا خو تباه شو د دې نه خو زه وایم که چېرې دا وفات په خدای دې نه کړي نو هغه به ته بهتره وه جرم به نور نه بړاوېده په دغه ځای باندې به پاتې و نو زه د دې کیمرې په ذریعه د خلکو ته یو درخواست کوم چې دا بچي موږ له الله تعالی یو نعمت راکړی دا نعمت ته زحمت ته جوړول نه دي پکار که هغه لور ده او که هغه زوی دی ولې دا لور چا ورکړه او دا زوی چا ورکړه نو دا رحمت ګڼل دي زحمت ګڼل نه دي علي کلب خان بھائی تا مخکې مې یو انټرویو کړی و ما نه هغه د ماشومې په کیس کې دا زه هر چاته وایم یو سړی مړ شو بس دا راغه بچی پاتې نه شو دا د سټیټ بچی شو د یو سړي نه غلا وشوه تر کومې پورې چې د سره د اعمال و دا د دو د ده نه پټ شو سنیچ شو واغېستی شو دا د پولیس دی دا د سټیټ دی ستا دا پراپرټي چې کوم دا ګورنمنټ اف پاکستان دی زه حکومت پاکستان یم نو که زه د یو سړي د رپورټ نه کوي لکه اوس په دې کې ما ته کمپلیننټ رانغی ما ته څوک رپورټ نه کوي لکه چې رپورټ په دې د مور پلار نه اخلي مور پلار یې په رضامندۍ سره هغه چونکې ملزمان دي خو نه به حیثیت یې سچو دا زما ذمهواري ده دا زما فرض دی په دې زه تنخواه اخلم افسرانو په ما یو ټرسټ کړی دی چې دلته یې زه رالیږلی نو چې زه د جرم بېخوني وکړم جرم مزید نور نیچرلیټي ور نه کړم چې هغه د زیات شي ما د خپل طرفه پرچه ورکړه زه پکې خپله مدعي شوم دا ماشومه چې کوم ده دا د علم سید لور نه ده دا د مظفر لور ده موږ بیا عدالت ته مخامخ کوو باقي د تفتیش نه بیا پته لګي چې تفتیش مخکې څونه دغه کې خپل ایفرټس کوي ځي به انشاءالله اینډ ته به ځو د دې جرم جلد به ختمو او باقي فیصله به موږ په عدالت پرېږدو چې عدالت یا دا خو چې ما څنګه دا رغه وشوله دا خبره وشوه کله دوی ارست شو ما ته پته ولګېده چې او دا سیز اوریجنل دی او لکه صحیح خبره ده ما ډایرکټ خپل ډي پی او صاحب ته نوټس کې راوستل ډي اس پي صاحب ته مې نوټس کې راوستل خپل اس پی انویسټیګیشن صاحب ته مې نوټس کې راوستل ټول افسرانو ته مې نوټس کې راوستل ټولو ډېر زیات اپریشیټ کړم او ګوډ ویلډن شاباس یې پې راکړه چې شاباس ګوډ ویلډن نو افسران خو دا غواړي چې دغه شانتې جرمونه موږ ونیسو او د علاقه کې امن راشي بېچیني ختمه شي نو افسران پرې زموږ اف آی آر خو موږ هسې ورکوو دا ټولې خبرې موږ بیا د افسرانو سره ډسکس کړې هغوی ډېر زیات خوشحاله شو ډېر اپریشیټ یې کړو او انشاءالله همدغسې موږ راغلي دلته کې د ډوټۍ دپاره یو د جرم د نیوو دپاره راغلي یو د جرم پرېښودو دپاره نه یو راغلی یاره ماشومه خو چونکې زنانه ذات دی نو هغه موږ په تاڼه کې نه کېنولی شو نه ایسارولی شو کله نور روخېږي د نور پرې واته پورې دا پولیس سره اختیار دی چې وایي که ته زنانه ملزمه ده یا ګواه ده یا هر څه شی چې دی دا د انور پریواته نه باید ته په تاڼه کې نشي ساتلی نه خو که اوس سهار ده او که مازدیګر ده او که ماښام ده او که ماسخوتن ده او که د شپې 3 بجې دي دا به موږ پراپر عدالت ته پیش کوو که چېرې دا عدالت چوټي وي نو بیا د یو جج صاحب ډیوټي لګېدلې وي هغوی ته به پیش کوو چې هغوی بیا څه مزید مخکې کاروي کړي د دې خلاف هغه عمل کړی دی ګران کتونکو سیچو مظفر خان د تنګي تاڼې هغه پوره تفصیل بیان کړ دغه سپینګیري چې موږ تاسو ته وښایو دا سپینګیري د 15 لک روپۍ صرف دغه کور ته ورکړي دي بیا دې کې دلالانو هم پیسې اخیستې دې کې تفتیش روان دی دې کې تره تربور څوک چې پکې شامل دی هغه پسې پولیس تلاش شروع کړی دی او ډېر زر ده چې هغه خون په حوالات کې وي دا د پېښور د دا بوډا راغلی دلته جوړ توړ کړی دی د ځان سره مولا راوستی دی د سیچو صاحب د وینا تر مخه او د دې ځای نه ډولۍ چې کومه ده بس وړله نن هغه خلک به ډېر خوشحالي چا چې دا اطلاع ورکړې ده او دا یو بچی ژوند دی بچ کړی دی د 12 کالو دا ماشومه
چې هغه پیسه هم پیدا ده هغه څه وایي وي زه یې خو د لوبو نه را روانه کړم او مور مې راته وی چې دې به دې خیال ساتي او د سره لاړه شه نو بوډا خو تاسو لیده که نه بوډا وایي چې ما پیسې ورکړې دي او بیا ورسره د اس ایچ او صاحب لږې خبرې ترې کوي چې په کلي کې جومات مدرسه یتیم یسیر یا د داسې یتیمې جینۍ واده په هغې باندې دا پیسې ولې نه لګې نو د هغه جواب ورته څه دی دا وره نه نو تاسې پیسې ورکولې تا ته پکې دا څاروي وو نه څاروی نه وو خو لکه ته ما ته یې فکر چې دا لکه بل دغه ورېرې وو هغه وایي چې د تا چې خبره هغه غټه جینۍ ده نه نه نو پیسې دې بیا ولې ورکولې خلک په ښځو پیسې خو نه ورکوي مننه ما خو همداسې نه یې ورکړي د خدای غریبه نه ده پوره خلک ما خو په دې کې ورکړي پوره خلک نو که تا دې دا جینۍ نه درکولې بیا به دې ورکول خدای په نامه ته بخښلي ته خبره خو نه من چې په 15 لک وسو چې دوه شګه ورکړي چې منم دلته کې یو جومات شروع دی چې په هغې د لنټر د لاسه کار بند دی ولا چې درې جوماتونه دی د موږ په کلي کې دي او هغه مثلا بند دي چې تا په جومات کې کوم په دې خپل کې نه کوم نو خو دغه درته دریم که نه چې دونه ښه سړی چې خلکو د غریبۍ پر هغه ورکوي نو جومات به پرې لنټر ووایي داسې کار ده چې څه خبره ده که نه اخر کې مرګ ویلو او مطلب دا چې تپوس به نه کېږي بلکل تپوس به نه کېږي ځان مه کوه خو نو دې دومره کړی جوړې د کله مې جیل هم تېر کړی ده ښه مزېداره ښځه ده خدای بچ کړی یم ما ته ګوره ډېر ناکه یم خو دا شی کاکا دا راته ووایه تاسې دا پیسې دله ورکولې که نه نو که دا پیسې تا نه ورکول تا دې به دا جینۍ درکوله چا دې ارام صاحب نو بس دا خو ما خبره ورکړې خو بیا راپورې زه درته وایم چې تا دا پیسې دله نه ورکولې تا دې جینۍ درکوله چې نه مې ورکولې نو دا مشکله ده مشکله ده خو دومره کار چې ما لکه په دې کې ما هغې غریب یم بس په دغه ګرانو کتونکو خو ستاسو په علاقه کې ستاسو په محله کې دغه شانتې ماشومانې جینکۍ خرڅېږي دغه شانتې مور پلار دلالان جوړېږي دغه شانتې مور پلار د لور په سر باندې پیسې اخلي د هغې جون چې کوم دی نو په دو باندې لګوي نو پورې خپل پولیس سټیشن ته اطلاع وکړي دا قانوني جرم دی او دا قانون چې کوم دی دا لاګو کول دی او پولیس په دې کې بالکل صبر نه کوي اگر چې ډیر پولیس والا په دې کې خرڅېږي دا ډیر د لوی پیسو لین دین وي خو مظفر خان زم یقین باور در کوم او دلته چې کومه ډیوټي کوي نو ډیر په ایماندارۍ سره په مخلصۍ سره لګیا دی بیا چې هغه سره کم ټیم دی دې وخت کې په تنګي تاڼه کې نو هغه ته هم په دې واقعه باندې خراج تحسین پیش کوو او ورسره ډي پی او صاحب او د اس پی انویسټیګیشن او د ډي اس پي تنګي تحصیل چې کوم دی دا یو ډیره لویه کامیابي ده زمونږ یو بچی ژوند دی بچ که دا بچی چې دغه ظالم لتلی وه چې هغه دې ته جرم نه وایي چې دغه بوډا دا بوتلی وه او دغه مولا چې ورسره هم راغلی دی دې مولا ته د اسلام په رڼا کې دا پته نه وه دوی مخکې خلي د کاته کړي دي او بیا پیسې ورکړي دي او بیا دا ماشومه د 12 کلنه دی بوتلله نو دا اسلامي رو سره هم جرم دی او د پاکستان د قانون تحت چې کوم دی دا خو هم جرم دی او چایلډ پروټیکشن والا هغوی خو کار چونکې کوي نو تصویران وباسي ان جی او ده په دې باندې نه چاته اویرنس ورکوي نه په ریډیو نه په ټي وي نه ورکشاپ یې کوي چې خلک په دې باندې پوه کړي زموږ په دې علاقو کې داسې یوه دا ماشومه نه داسې ډېرې ماشومانې په دو یې ژوندو لګېده خو د تنګي پولیسو دا خاصه ناکامه کړه او تاسو ته داسې په محله کې داسې څه وي نو پورې د تنګي تاڼې سره 400 تاڼې سره هر پولیس سټیشن سره رابطه کوئ چې کوم ځای کې پولیس په دې کې درغلي کوي نو بیا موږ سره رابطه کوئ انشاءالله د هغه پولیس والا به مخه نیسو خو چې د مظفر خان په دې اقدام باندې څومره ستاینه وشي نو دا به کمه وي مننه کوم سلام ورته پیش کوم خوشحاله و آباد راته اوسي چې زموږ یو بچی ژوند دی بچ کوم